بنده تپوس کوي چې د نوکونو پرې کولو صحیح طریقه څه ده. او بعضې خلک وایي چې په کمره کې دننه نوکونه پرې کولو سره په کور کې نیستي او غریبي راځي. نو دا خبره تر کومه حده صحیح ده؟ په کمره کې دننه نوکونه پرې کولو کې هیڅ قسمه ګناه هم نشته دی او هیڅ قسمه غریبي او نیستي په دې باندې نه راځي. دا غلطه خبره ده. د نوکونو کټ کولو طریقه داسې ده چې اول به د ښي لاس د مسواک ګوتې نه شروع وکړي. اول مسواکه، ورپسې منځمۍ، بیا وزیری ګوته او اخر کې قچۍ ګوته او د ښي لاس قټه ګوته فی الحال پرېږده. نو بیا د ګس لاس د قچې ګوتې نه به شروع کړي. اول قچه ګوته، بیا وزیری ګوته، بیا منځمۍ، بیا مسواکه او اخر کې قټه ګوته د ګس لاس او آخر کې د ښي لاس قټې ګوتې نوکونه به کټ کړي. یعنې د لاسونو به اول د ښي لاس د مسواکې نه شروع وکړي تر قچې ګوتې پورې، بیا د ګس لاس د قچې ګوتې نه به شروع کړي په ترتیب باندې تر قټې ګوتې پورې او بیا د ښي لاس قټه ګوته د ټولو وروسته وشي. او د خپو نوکونه پرې کولو طریقه به دا وي چې د ښی خپې د قچې ګوتې نه به شروع وکړي او د ګسې خپې په قچه ګوته به یې ختم کړي. بیا دا نوکونه به یو پاک ځای کې دفن کړي، په پلیت او ګنده ځای کې به یې نه غورځوي. نو هر ځل چې نوکونه کټ کړي نو هر ځل دفن کول، او که نه سمودې پورې په یو لوښي کې بنده جمع کړي او اخر کې په یو ځل دفن کړي، نو داسې هم صحیح ده. ګنده ځای کې غورځول نه دي پکار. ویښته او نوکونه به پاک ځای کې دفن کړي. بل یو بنده دا سوال کوي چې بعضې خبرې داسې وي چې هغه په کور کې ښځې سره کولو باندې